ثم قست ثم بیا قست سخت شل قلوبکم زړونه ستاسو من بعد ذلك رستو د دینا یعنی رستو د دې مقتول د ژوند کېدو نه او د مقتول د ژوند کېدو سره سره چې کوم معجزات حضرت موسی علیه السلام بنی اسرائیل لیدلو نو د ټول ته په اشاره ده چې د ټول خبرو نه ورستو ستاسو زړونه کلک شو سخت شو اصل کې د الله رب العزت ډیر لوی نظر چې کوم دی لیدلو بنی اسرائیل یعنی د الله سره دوی خبرې هم کړې وي الله ورته په خپل فرمایلو چې تورات زما کتاب دی دا 19 په دې باندې عمل کول شروع کړي دغه رنګ من او سلوا دا وته الله رب العزت ورکول دغه رنګ د غټینا د حضرت موسی علیه السلام په اثار پر خودلو سره په همسارا پر خودلو سره په لخت را پر خودلو سره دولس چینی جاری کېدل نو دا څومره کارونه جو دا ټول حرق عادت کارونه یعنی د عادت خلاف کارونه حرق عادت چې د عادت خلاف وي او دغه رنګي کم او یا کسان چې د حضرت موسی علیه السلام سره کوه تور ته لاړل او دوی د الله رب دین حضرت موسی علیه السلام نه دا مطالبه وکړه چې تر هغه پورې مونږ ایمان نه راوړو تر هغه پورې مونږ د تورات نه منو چې دا د الله کتاب دی تر څو چې مونږ الله په خپل باندې لیدلی نه وي نو الله په دې خبره باندې غوسه شو او دا اویا کسان چې څومره وو دا اویا واړه مړ کړل نو بیا حضرت موسی علیه السلام سوال وکړ الله پاکه د خلکو کې بزره سواکېګم دا خلک پوښي دا تا وجلی دي نو الله پاکه مهرباني وکړه رحم وکړه ما باندې دا اویا واړه کسان ژوند کا نو الله پاک دغه اویا واړه کسان د مر نه پس دوباره ژوند کړل نو د مر نه پس یو سیس دوباره ژوند کېدل دا هم حرق عادت دي عام طور مړي دا نه ژوند کېږي الله عادت تا دې چې عام طور مړي نه ژوند کېږي خو کله کله الله رب العزت د معجزې د کرامت په تور باندې مړي ژوند کېږي لکه حضرت عزیر علیه السلام او دغه رنګ چې کوم دي اصحاب کهف دا 309 کاله پس الله پاک ژوند کړی دي نو الله وی چې کولې شمه خو عادت مې نه دی نو الله رب العزت د عادت خلاف کارونه دی بنی اسرائیل ته ډیر زیات چې کوم دی خو دي نو دغه او یا کسان مړکل الله پاک او د مر نفس الله پاک جل جلاله دوباره ژوند کړل نو دا یو عجیب کار دی ولیدو دغه رنګ الله رب العزت دې سره خبرې وکړلې په خپل او الله فرمایل چې دا کتاب کم تورات چې تاسو ته ملاویږي نو دا زما د طرف نه زما کتاب دی چې په خپل پیغمبر حضرت موسی علیه السلام باندې نازل نو دا چې کوم دی یو ناشنا خبره وا دغه رنګ بیا دا د غوا دا کیسه چې کوم وا چې سلويخ کاله مړې پروتو د مړې نه بوی کړي دي نسخه شوی دی نه خراب شوی دی عام طور مړې د زیات نه زیات سلويخ ورځې پورې 2 سلويخ ورځې پورې دینه پس بیا دې چې کوم دی وډزيږي ختم شي نو دې سلويخ کاله د مړې پروتو د مړې نه خرابېدو نو سلويخ کاله مړې دا په خپل حال پاتې کېدل د ځان له یو ناشنا کارو د بنی اسرائیل ولیدو دغه رنګ د غوا زیات نه زیات عمر 10 کاله 12 کاله 15 کاله وي ځکه چې غوا او میخه دا چې د 2 کاله پوره شي او په 3 کال کې قدم کیدي نو په دې باندې قرباني کیږي مطلب دا چې دا بلوغ ته رسیدلی ګډه او بیزا دا چې کله کال یې پوره شرومبه او 2م کال کې قدم کې خو نو په دې باندې بیا قرباني کیږي البته ګډ کې دا مسله ده چې ګډ د شپږو میاشتو وي خو دې چې د کال په ګډانو کې ودرې نو دې دغه برابر ښکاری جسامت مضبوطی خپل وجودي غټي نو کو دا د شپږو میاشتو په دې باندې بیا قرباني کیږي نو عام طور ګډ او بیزه دا چې کوم دې یو کال پوره شي او 2م کال کې یو ورځ شي نو دا بالغ شي په دې باندې قرباني کیږي او غوا میخه دا چې کله د دې 2 کال پوره شي او په 3م کال کې قدم کیدي نو دا چې کوم دې بالغيږي او دا بیا د قربانۍ قابل لکه اوس مثال په تور د پروس کال د لوی اختر نه یو ورځ مخکې چې کوم دې بیزه لنګ شو غوا لنګ شو بیزه لنګ شو نو روان کال له قرباني کیږي دغه رنګي پروس کال نه ابل کال غوا یا میخه لنګ شو د اختر نه یو ورځ مخکې دغه اختر نو روان یو کال چې کوم دې پوره شو او 2م کال چې کله اختر راځي نو په اختر کې بده باندې قرباني کیږي نو دغه په 2 کالو کې بالغيږي نو جو 15 کال عمر واچوا 10 کال واچوا جو 10 کال واچوا نو سلويخ کال دغه غوا چې کما د حضرت موسی علیه السلام بنی اسرائیل کوم غوا لاله ولا الله ته کوم صفات خو دی دا غالک سره بیګه غواکیا کې تیر شي هغه کس چې کوم دی د الله پاک ډیر تابعدارو
نو دغه زوی او زوی دپاره هغه غوا چې کوم دی په میراث کې پرېښې وه، ځنګل کې الله ته حواله کړې وه. نو د غوا زیات نه زیات عمر 15 کالو پورې. نو دغه غوا الله ځوان هم ساتلې وه او 40 کاله مړې پروت و، او دا د دې مړي نه مخکې ځکه چې کله هغه فرشتې ورته په بازار کې ووې چې دا غوا مه خرڅوه، په بني اسرائیلو کې به یو مړي کېږي او د هغې مړي د هغې مقتول قاتل به نه معلومیږي، نو د هغې مقتول د قاتل د معلومولو دپاره به الله حکم کړي بني اسرائیلو ته چې داسې قسمه غوا لاله کړي، نو دا غوا به ستا نه الي. نو په هغه وخت کې دا غوا لا ژوندی وه، مړې لا نه و شوې. نو چې مړې وشو نو مړې 40 کاله پروت و، نو دا لا مړې نه و شوې، دا غوا ژوندی و. د دې ډېر وخت چې کوم دی شوی د دې غوا. نو الله دا دوره وخت دا غوا چې کومه وه نو دا الله ځوانه ساتلې وه. دا دوره غوا ځوانه ساتل بوډۍ شوې هم نه. قرآن کې الله پاک وایي لا دا چې کوم دی نه ځوانه ده نه چې کوم دی بوډۍ ده، بلکې نه وړه ده نه زړه ده، یعنې نه وړه ده نابالغه ده او نه بوډۍ ده، بلکې ځوانه غوا ده، د دې په منځ کې ده. نو 40 کالو پورې غوا ځوانه ساتل دا ځان له یو عجیبه کار یو ناشنا کار دا هم بني اسرائیل ولیدو. بیا د غوا یو جز راغستل په مړي باندې وخل، مړي را پاسېدل، مړي خبرې کول، دا ځان له یو عجیبه کار. نو دا ټول کارونه بني اسرائیل ولیدل. نو پکار دا وه چې د دې زړونه نرم شوي وي او د دې په زړونو کې د الله خشیت، د الله محبت او د الله یره پیدا شوي وي. نو په ځای د الله د دې په زړونو کې په ځای د الله د یرې د الله چې دې د الله نه یېرېدلې وي نو د دې زړونه به نرم شي، او چې کله زړه نرم شي نو بیا ترې اوښکې هم راوځي د سترګو نه، انسان ته بیا ژړا هم ورځي. ځکه څو خبرې د بدبختۍ نښې دي. یو هغه زړه چې هغه سخت وي، هغه سترګې چې هغه د هغې نه اوښکه نه راوځي، چې کله زړه سخت وي نو بیا د سترګو نه اوښکې نه راوځي. او حدیث کې راځي چې په 100 قسمو سترګو باندې د جهنم اور حرام دی. یو هغه سترګې چې هغه د الله د یرې یا د الله د محبت د وجې نه هغه چې کوم دی جړېدلي، او دا کس چې کوم دی دا سترګه د دې اور ته داخلېدل، جهنم ته داخلېدل داسې ناممکن دي چې سړی د غوا د میخې د تینه پی ولشي او دا پی پکې واپس ورننباسي په دې تیکې، نو څنګه چې دا لشلې شوې پی واپس په تیکې نشي ننوتې او په تیکې واپس ننوتل ناممکن دي، نو دقه شان د دې کس جهنم ته چې کوم دی تلل ناممکن دي. چې کوم سړی د الله د یرې وجاړي یا د الله د محبت د سترګو نه اوښکه لړی شي، چې د مټ ته سر برابر اوښکه د سترګې نه د الله د یرې نه لړله نو د جهنم اور په الله مړ کړي. نو پکار خدا و دلته چې بني اسرائیلو د الله د دومره ناشنا نظارات ولیدل، نو پکار خدا و چې د دې زړونه نرم شوي وي. نو په ځای د دې د زړونو د نرمېدلو د دې زړونه نور هم سخت شول او نور هم چې کوم دی خرابۍ په دې کې پیدا شوې. نو هغه دلته کې الله پاک ذکر کوي چې الله پاک فرمایي چې پکار دی چې دې زړونه نرم شوي وي، نو د دې د زړونه د ګټې په شان دي سخت شول، بلکې د ګټې نه